کو کې به جدائی راځي هغه بیان به کمی هغه اصل دعوت او ذکر کړي دعوت توحید یو پاغي 15 دلائل او بیا دوی اعتراضونه او داغي جوابونه سره د پاسو پیلنا سوق به پاس شي سوق بس شي پیل شي ریزلټ آوټ شو کنه وسو نتیجه راوته بیا ورسره سلور احسانونه چې په دلایل دي او نه منله نو په احسانونو خو اومانه کنه دا مسالې چې ما ویلي دا به تر 39 نمبر آیات پورې ذکر کړي یو کم سلوختم پورې سو پورې یو کم سلوختم پورې سو مسالې ګور لاندا اصل مسله مرکزی دعوت توحید پاری 15 دلیلونه دوی اعتراضونه او داغي جوابونه سره د پاسو فعل او بیا سلور احسانونه دا باب بختم کی په خوشحالی او په یرا منون کوله خوشحالی او نه منون کوله یرا دا باب بختم کی په بشوي کنه دا د یو کم سلويختو آیاتونو لاندې خلاصه شو اول دعوت توحید یا ایها الناس عبدو او دې کې وسره 15 دلیلونه آسان دلیلونه به وای ځکه اولنې سبق ته اولنې نو اول سبق آسان لګ وای کنه اولنې سبق ته اسمان ته وګوره ازمکه ته وګوره د چې صخرې دي ته وګوره د چې سکې دي ته وګوره دا به آسان سبق پوي چې دا ټول کارونه هغه کوي نو ته حاجتونه د بل دربار ته وړي دا اول مسله یا ایها الناس اول د سړی ملګری ني نو چاته وای چې ایماندارو پته تني چې څوک می مني او څوک می نه مني نو چاته وای چې ونه منونکو دا اولنې اعلان دی نو اول اعلان بسې عام یا ایها الناس اے د ټولي دنیا خلکو الناس انسانان نو قران خو پیریانو تم چغوي خو ښکاری مونږ تاسو کو انسانان نو زکه خبره چاته ده انسانانو ته ده لکه مونږه اوس نارینوم در ناستی او زنانوم سدي در ناستی خو مخامخ سوکتی نارینا نو من خبره چاته کو نارینو ته کو خو ناستی خو غیم دي کنه نو دک شانتی قران مخاطبه انسانانو سره کوي اگر چې مراد تسوم دي پیریانو اغیم د دې حکم د لاندې دي یا ایها الناس یا ناس د نوسنا نوس خوځیدو ته وي حرکت تا یا خوځیدون کو نو پیریانم خوځي او انسانانم سکیږي خوځي حرکت په اراده باندې دواړه کوي حرکت په اراده سکی دواړه کوي نو چې په اراده دواړه حرکت کوي نو دواړه پکې داخل شو یا ایها الناس او کله نسیه نشي په معنا د یریدلو نو معنا دا یا ایها الناس یا وادي ایرونکو چې دا الله وعده مې کړی وا الله سره وعده کړی وا چې الله یوازې ستاب منو د بل چانه وعدوم الله سره کړی وا چې الله یوازې الستو بربکم قالوا بلا الله سره وعده کړی وا چې تو مرابي ستاد حکم مطابق بجوان تیرو نو سمغه وعده یې رکړه او بدو ربکم یوازې رونکو او بدو ربکم یاد کئ او بدو ربکم حکم او معنی د خپل رب د عبادت تشریح کړي وا مکمل په یا کنا عبادت کې عبادت د دریو سيزونو نه جوړو نو کو یو معنی کینوم خیر دی او بدو ربکم او یریږي د خپل رب نه د بل چانه نه خافو ربکم لا غیره او یریږي د خپل رب نه د بل چانه نه بلوکا او بدو ربکم ادعو ربکم خاصتا لا غیره یواز خپل رب وبلی بل څوک نام یواز الله وبلی په خپل حاجتونو کې بل څوک مبلای او بدو ربکم
یا اعبدوا ربکم احبوا ربکم لا غیره مینا د خدای توبه کوي صرف د خپل رب سره د بل چا سره نه عبادت د دې دریو نه جوړو چې یو وای ځان لوای مجموعه ټول عبادتونو کوي چاله الله لرا اعبدوا ربکم عبادت او کوي یواز د خپل رب اعبدوا ربکم عبادت دا د نبی علیہ السلام تحفه ده عبادت په څو قسمو عبادت د جبی عبادت د زړه عبادت د بدن یا عبادت د زړه عبادت د جبی عبادت د بدن او عبادت د مال درې واړو کنه الله نو دا عبادت تحفه د نبی علیہ السلام و نبی علیہ الصلات والسلام چې معراج کې لاړو معراج لاړ نو الله رب العزت ته وی بنده څه تحفه دې مال راوړی دا بنده مال دې څه تحفه راوړی دا نبی علیہ السلام ورته تحفه ویلا وی التحیات لله والصلوات والطیبات زماده طرفه تحفه دا التحیات د جب عبادتنا والصلوات او دو بدن عبادت والطیبات او د مال عبادت دا ټول د پاره الله د بلچا نه د الله په تحفه کې خیانت نه کوي د جب عبادت په आवाज الله لکای بالنا او آمدت څه په आवाज چاته وای الله توای تو فعلنا حقنا حرمتنا وبکی نه منی بیا کی پلان دی او بی حرمت پلان دی دا بیا کی پلان او بی حرمت پلان وبکی نه منی تو فعلنا صدقی برکتنا دا وبکی نه منی صدقه پلان برکت پلان وای صدقه به پلان کی صدقه او برکت پلان تو فعل وای شاپور شیخ رحم الله فرمایل شیخ قرآن د پنځپیر رحم الله ته چاوي وی د تو فعل سمانه ده شیخ قرآن ورته تو فعل د تو فعل سمانه ده خو تو فعل تو فعل مطلب تاسو سره په خپل عقیده څه دلیل نشته به دلیل نو دا لګیای دا په تحفه د نبی علیہ السلام کی خیانت ته شاپور شیخ رحم الله بیا په دې ځای باندې وین ای 61 پس زو ګرځیدم خو 61 چې ته ملاو نشو دا خبره دو ځای کړو دا یو ځای 61 ما سره شته بیا وی د پنځپیرانو نور غرض نه دی صرف دا غرض دی چې د نبی علیہ السلام په تحفه کې خیانت مکوئ تحفه کې خیانت مکوئ وی او چې څوک د نبی علیہ السلام په تحفه کې خیانت کوي دا خائن د چا دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه او بیا سخت خبره وکړه سخت خبره بیا وکړه بیا وی چې زما شاګردي او پنځپیرانو ته د ذهن په یو حاشیه کې بد نظر راغی نو زمانہ عاقته په دواړه جهان کې زمانہ عاقته دی د شاپور شیخ رحم الله شاګردان دي او د اشاعت خلاف کوي په دواړه جهان سړي عاق دي به خیر به ګرځي د استاد نه عاق دي ډیر شي دي تاسو په صحابه کې دي داسي نو دا اعبدوا ربکم تحفه یوازې الله لا عبادت او کوي د خپل رب دا مشرکانو ته دعوت ته نو هغه ته څنګه وای هغه خو الله مانو قرآن وته وای اعبدوا ربکم عبادت کوي د خپل رب نو الله مانو یو خبره دیمه منځونه کول دریمه خیراتونه هم کول الله مانو دا به ویل چې خالق الله دی لکه سورۃ مومنون سلورت آیت نمبر آیات یا سورۃ لقمان 15 آیات او سورۃ زخرف 9 آیات سورۃ یونس آیت نمبر 31 په دې ټولو کې دا وی چې دینه تاسو کا ولا انسان تام من خلق السماوات والارض لا یقولن الله کته تاسو کې چې خالق څوک دی نو وای الله قل سورۃ یونس کې وای قل من يرزقكم من السماء والارض سورۃ یونس دیرشم ایو دیرشم کې قل ورته وای من يرزقكم من السماء والارض څوک دلا رزق در کوي رازق څوک
امن یملک السمع والابصار والافئده یاد امن یملک السمع والابصار د غوګونو او د سترګو مالک څوک رازق څوک مالک څوک او بیا ته وایا ومن یدبر الامر او مدبر څوک فیصله کوونکې څوک سيقول لا يقولن الله ضرب ضرب وي ټک په ټک پوي چې څوک الله دا خوار سمانل عبادتونه به کول سورته انفال 15 کې وای ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا عبادتونه به کول خیراتونه کول سورته توبه 19 آیات کې اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام عبادتونه کول قران ورته بیا وای اعبدوا ربکم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر زوینه تاسو کا د نبی علیہ السلام د تر زوی د عبادت معنا کوي وحدوا ربکم هغه ذکر کوي چې قران کې کوم ځای عبادت راشي دا غي معنی به یوازې کول الله په عبادت کې قران کې چې کوم ځای سره راشي عبادت راشي كل ما جاء في القرآن من العبادة فهي التوحید قرآن کې چې کوم ځای راشي عبادت نو هغه کې به مراد توحیدی دا الله یواله معنا څه او بدو ربکم یوازې کوي رب الله په عبادت کې یعنی دا عبادتونه ټول یوازې الله لکوي بل چالنا دی په کې نوري صداران کول نور په کې می صداران کوي کنه او بدو ربکم وحدو ربکم یوازې وګڼئ خپل رب لرام جګړه اصل کې پدې کې وا اصل کې جګړه پدې مسله کې وا په یووالي کې جګړه وا جنینو هغه خو عبادتونه ور سکول خو جګړه پدې کې وا چې الله یوازې نه غاڼو دا یوازې الله لا نه کول لکه سورته بنی اسرائیل آیات 45 ختم وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا سورۃ بنی اسرائیل آیات 45 ختم وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا هر کله چې یاد شي رب دې په قران کې یک کی आवाज وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا چې یاد کې تراب دې په قران کې یک کی आवाज چې وتوای आवाज الله را مدد کوي بل څوک نام نو والله علی ادبارهم نفورا واوړي دی په پوندو باندې پشام پشاګانو باندې نفرت کوونکی واوړي دې مسلې ته وګ نګ دي دارنګي سورته اعراف آیت نمبر 70 قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين اعراف او یایم قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده وی تراغله چې موږ د عبادت کو د الله یکي आवाज موږ आवाज نه منو یوازې کې خبره دارنګي سورته صاد 15 آیات سورته صاد آیت نمبر 5 اجعل الالهه اله واحده ان هذا لشيء عجاب اېده ګرځي د ګڼ ذمہوارانو لا یو مونږ وایو چې فلانه بابا د بادو ذمہوار د خلکو نه بادو باسي او پلان کې بابا د سرخو کی ذمہوار پلان کې بابا د اولاد ذمہوار پلان کې بابا سونا بابا د کال نوې زیارت ملالیم بابا د اولاد ذمہوار شهید ابا د سرخو کی ذمہوار شهید ابا د سرخو کی ذمہوار دا ځان له جوړ کړیو ځای په ځای څوک یو څوک بل څو دا زیارتونه ځان له برابر کړیو نو مونږ وایو چې دا غاڼه محکمې دي او دوی وی نه دا ټوله یو څه ده محکمه ده د ټولو کارون والا کون کې څوک دی یا والله ان هذا لشيء عجاب یقینا دا ډېر ناشنا خبره ډېر ناشنا دا موږ نه منوي دارنګي سورته صافات آیت نمبر 35 سورته صافات آیت نمبر 35 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ کله چې دوی ته ویل شي لا اله الا الله چې نشته بلادت روا حاجت سر کونکي بيد الله نه نو دوی ځان غټو غاڼي دې مسلې ته وګ نګ دي دارنګي سورته زمر آیت نمبر 45 آیت نمبر 45 15 ختم وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ هر کله چې یاد شي الله یکی आवाज نو تنگ بشي زړونه د کافرو د دې زړونه به تنگ شي زړونه به تنگ شي تنگ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ او کله چې ورته د باباګانو ذکر وکي چې پلان کې بابا په دیوال کې ناستو ماره کروڑا کړه وچ زب بچي او پلان کې بابا د 200 کالو بیړه راستوا او پلان کې بابا خزلا بچي ور کړو دای کړو او دیوانه بابا کلمې راويستي او هغه وینځلې چلوې ځوان ته چې اوسمون کوم نه دار سبا پاکول نه غوړي انانو دی واه 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 یو ځلې بیا هوایا یو ځلې بیا مولا دای وې سړیا دا بل وخت باباګان را لړزولي بل سکاري نشته وي دا وایذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون ناګانا دی خوشاله کیږي د ګارولو ځایدار دا بګارای او کنه بے ځای نه باسي ویني وباسي نو دا سورتی مومن 12 آیات کې وایي ذالکم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا سورۃ مومن آیت نمبر 12 دا دوزخ ته ولې لاړی دا ځکه اذا دعي الله وحده كفرتم کله بچراو بلل شو الله یکی आवाज نو کفرتم تاسو به کفر وکړو وای یشرک به تؤمنو او کی صدر بجو کړی شو دا غسره نو تاسو به هغه مانو ای په سی بیا روان وي نو جګړه اصل کې داوا نو دا مسله بیان کا او بدو ربکم یو غنی خپل رب لرا یکی आवाज الله یواز یو غنی په عبادت کې عبادتونه یواز د الله او کوي دا د مشرکانو د چې په توحید باندې تنګيږي دا الله په یووالي پاغي باندې به تنګيږي د مشرک دا عقیده را چته دا الله یواز تذکرہ وکي نو دی و غوسه شي امام ابن قیم رحم الله نونیه کې یو کم شپیتم کې ذکر کړي وَإِذَا ذَكَرْتَ اللَّهَ تَوْحِيدًا رَأَيْتَ وُجُوهَهُمْ مَكْسُوفَةَ الْأَلْوَانِ وَإِذَا ذَكَرْتَ اللَّهَ تَوْحِيدًا هر کله چې یاد کې الله یوازې نو رأيت وجوههم مكسوفة الألوان نو ویني با مخونه دی تور رنگ والا مخونه به بدل شي بل ينظرون إليك شذرا مثلما بل ينظرون إليك نظرا مثلما نظر التيوس الى اصل جوبانی وی دی بتا صدا سے پترس ګوري لکه پیسچی د شپن کی لخت ته داس نیغ ګوري چې دار له اوسره خلاصي دار له اغلاغ تا ته هم داسي ګوري بل ينظرون اليك شذرا مثلما نظر التيوس شذرا مثلما نظر التيوس الى اصل جوبانی واذا ذكرت بمدات شركائهم او کته د باباګانو صفات شروع کې وایذا ذکرت بمادات شرکائهم یا تباشرون تباشر الفرحانی نو بیا خوشاله او زیری اخلی الله کړه پلان کې مولوی سے مسلو سے کوړې راوخې کوړې قسم دې دوره مسای وکړه والله ما شم او روای حدینه قسم په خدای وی کې د الله د دین بوې سکلای والله ما شم او روای حدینه لقد اعيت یا زکمتن اعيت طبيب زماني وی وزو کامی د زمانه ډاکټران دستړي کړل یا زکمتن اعيت طبيب زماني وی ډاکټران دروازه ستړي شو سامنے شوي نو اصل کې مسله داوا چې د دې مسلې کې جګړه وا نور خالق او مالک اغي الله منو خو په حاجاتو کې یواز نه را مدد کو او عبادت ولا یواز نه کو لکه آغا ذکر کئی دیار لسمہ صفحہ کی امام ابن قیم رحمہ اللہ وی والناس فی الایمان شیء واحد خلق چدی والناس فی الایمان شیء واحد کالمشت عند تماثل الاسنان وی قدام مراد شي چې بس صرف پدی باندې ایمان راړل صرف پدی باندې ایمان چې الله شته او الله پیدا کون کې دی صرف پدی باندې ایمانی وی بیا خو خلق
د ګومنځ او د منګز غاخې دي ټول په ایمان کې یو شی دی بیا به کې سفارق نشته دی فاسأل ابا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الاوثان وذا ابو جهل نه تاسو کا او داغه ډال نوم وصل اليهود وكل اقلف مشركين وصل اليهود وكل اقلف مشركين عبد المسيح مقبل الصلباني او د يهوديانو نه تاسو کا او دارنا سنت مشرکنا عبد المسيح مقبل الصلباني او عیسائی نوم تاسو کا واسأل ثمود وعاد برسل قبلهم اعداء نوح امه الطوفان او د سمودیانو عادیانو او د نوح علیہ السلام د قوم نوم تاسو کا واسأل ابل جن اللعین او دوی وی سړیا دی شیطان نوم سوکا تاسو کا واسأل ابل جن اللعین اتعرف الخلاق ام اصبحت ذانکرانی چې تعالی پیجن او کنا او کتن ته انکار کای واسأل شرار الخلق اغلا امتن لوتیتن هم ناکه ذکرانی او لوتیانو نه تاسو کا بدبختونه وی واسأل کذا کا امام کل معتلن فرعون ما قارون ما حامانی د فرعون قارون او حامان ټولو نه تاسو کا حال کان فی منکر للخالق الرب العظیم مکون الاکوان چې چا د الله نه انکار کړو هغه د الله د خالقیت او د الله د مالکیت نه انکار نو کړي کدا ایمانی وای نو فلیبشروا ما فیه من کافرن هم عند جامن کامل الايمان کتش دا ایمانی چې الله شته نو بیا خدا ټول چې کم نه مسلمانان شو د جام ابن سفیان په نسبان دي بیا به کې صفات شو نه او بدو ربکم یوازې وګڼئ خپل رب لره په عبادت کې یک حاضر مدد کې خپل رب لره او بدو ربکم اوس دلائل الذي خلقکم هغه ذات چې پیدا کړی تاسو والذین من قبلکم تی پیدا کړي والذین من قبلکم او کسان چې پستانه مخ کیو دا سره ول ذکر کړل دا بابا چې کوم را مدد کوي نو دا ستانه مخ کې پیدا شو کنه ها نو دې چا پیدا کړو ته چې بابا په رواني او ته چې وای چې مال زیراکا نو ستاره بابا چا ور کړو دې چا ور کړو دې هم پیدا شوی دی دیو الله پیدا کړم دې کوم زیارت لتلیو دې کوم زیارت لتلیو الذي خلقکم هغه چې پیدا کړی تاسو والذین من قبلکم او کسان چې پیدا کړی تاسو چې مخکې تاسو نه دي لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو ځان بچ کړئ دوزخ نه چې عبادت دی او الله کوي نو د دوزخ نه وبچ شي لعلکم تتقون من الشرک کې دې شي چې تاسو ځان وساتئ شرک ځان به شرک نه وساتئ بل دلیل یو دلیل ذکر شو واته پیدا کړي ستا پلار او نکي پیدا کړی دي زم الذي جعل لكم الارض فراشا واسمکه له فرش ګرځولې ده درم وسما بنان وانزل من السماء ماء سلورم وبرنا باران وري پینزم فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وتاسل خوراک میوه پیراو باسی پینزه دلائل شو وا پیدا کړي الله دیم الذي جعل لكم الارض فراشا اغه ذات چې ګرځولې تاسو له رزمکا فراشان بسترا فراشان غوړېدلې نه درانی وی او نه دل ټاک دار کوي دا څه سخت نه ده چې خپل له خوب کی او دا سنار منه ده چې ډوب شي پکې فراشان د وستوګ نه قابله وسما بنان او اسمان دل چات ګرځولې مفتاح دار سعاده دی امام ابن قیم رحمه الله هغه وګوره دا اسمان عجیبه عجایب بیان کړی دي چې کومه طریقه باندې الله اسمان پیدا کړی دی او داغه رنگ وی رنگ ولدا سي ور کړی دی چې رنگ نظرونه تیزي نظر تیزي داسې لوی عجایب هغه ذکر کړي واسما بناءن اسمان دلا چات ګرځولې وانزل من السماء ماء او ورید برن باران وانزل من السماء ماء او را کوزي را لیږي را وری من السماء د بارانا ما نو بو او بلر باندې د بارانا را وری فاخرج به من الثمرات
نور او باسی په دې سره من ثمرات د میونه رزق لکم خوراک د پارستاسو رزقان مفعول له رزق لکم میوه د پار د خوراک تاسو یاد وېما فاخرج به من ثمرات نور او باسی په دې سره میوه رزق لکم یعنی خوراک تاسو د پارا رزقان مفعول به مؤخر من الثمرات بیان مقدم فاخرج به رزق لكم من الثمرات نراو باز تاسو لرا خوراک تاسو لا من الثمرات میونا او خوراک شي فاخرج به من الثمرات ګورا پیدا کړي چای الله پیدا کړي الله نو کور کسی یو لاندې او بل باندې کنه نو کور دې چا دې دا الله اوس په کور دې چا کې دا الله کې نو انزلا من السماء ماء سکید چا دا الله نو فاخرج به من الثمرات خرید چا وانو پیدا دا الله اوس دا الله په کاندار کې او خري اوس کې دا چا دا الله خوري اوس کې دا الله نور مدد شوای غیر الله تا واجبہ مسلمانی دا پیچرګه زمونږ یو گاونډي کرا گیا چې عجیب کار کوي وای نو دا څه کوي رامدد شبیا بل چاته وای کانا پینا ساړېګر سونا سرنداد دیګر نو دا عجیب کار دی افاخرج به من الثمرات رزق لكم نور او باسی بده باندې من الثمرات میونا رزق لكم خوراک تاسو ګور زین اول داسک اول وی ځان ته وګورا نو بیا وی جار لكم الارض وقته وګورا نو بیا درځه نو وشته وی واسما بنان اسمان له چات ګرځولې و بار وګورا نو بیا در لګزین راخکته ک و دې ونو بوټو ته وګورا او دې باران ته وګورا وداله له چاکړي دا زین در له ولي او راولي داسي د دې لپاره چې سوچوکا دا الله په قدرتونو کې بهر رنگه کې خواهی تو جامه میں پوش مار اندازه قدرت میں شناسم چې سرنګ بیانی او سرنګ سيزونو تا ګورم الله تب کې راته معلومیږي بهر رنگه کې خواهی تو جامه میں پوش مار اندازه قدرت میں شناسم نوز فاخرج به من الثمرات رزقا لكم نتیجه په تفریقا فلا تجعلوا لله اندادا ومگر ذوی تاسو الله لیس دار فلا تجعلوا لله اندادا ومگر ذوی تاسو الله را اندادا فمثل الله باندې سوک اندادن د الله په شان دي صفاتونو کې انداز جمع د ند ویل کېږي مثل تا او شریک تا لکه حسن رضی الله تعالی عنہ فرمایي اتاجوه ولست له بندن فخيركما لشركما فداو اتاجوه ولست له بندن واته نبی علیہ السلام بدوای او ته نبی علیہ السلام غونته کې نه د نبی علیہ السلام په شان ته نه نو چې چا په شان نه نو صلی الله بدوای ولست له بندن فخيركما لشركما فداو نو ند مثل توي نو فلا تجلوا لله اندادا مگر دوی تاسو الله لرا الله غوندي صفاتونو کې نه الله غوندي صفاتونو کې مگر دوی اوس خو وای چې مونږ ولدا الله صفاتونه نه ورکو خو قیامت کې به بیا وای چې مونږ ولا ورکړو لکه سورته شعراء نو لسمه سپارا سورته شعراء آیت نمبر 97 او 98 98 قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين قسم دې چې یقینا عالمین کله چې بمونږه برابرولې تاسو د رب د مخلوقات سره اذ نسويكم برب العالمین کله چې بمونږه برابرولې تاسو د رب د مخلوقات سره الله سره هم برابرولې
نو دیم د الله سره برابرول اذ نسویکم برب العالمین فلا تجعلوا لله اندادا نو مگر دوی تاسو الله را په مثل د الله یعنی د الله صفاتونه بل چاله مور کوي اکفاهم من الرجال تطيعونهم في معصية الله مزری او غرایب وي اکفاهم من الرجال پناریناو کې برابر د الله سره په خلقو کې برابر د الله سره تطيعونهم في معصية الله اکفاهم من الرجال تطيعونهم في معصية الله برابر د الله سره په لیډرانو کې په خلقو کې چې تاسو د الله په نافرمانه کې معنی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق نو مخلوق باندې مانی کم ځای چې د الله نافرمانی راځي د پلار باندې مانی د مور باندې مانی چې کم ځای د الله نافرمانی راځي د استاد باندې مانی د لیډر باندې مانی دی وای سو کمیره ما ته پیر سي ویلي دي سو کمیره لیډر صاحب د موږ سره لګو ګرځو راو ګرځو نه دا ته چې په نافرمانی کې داغه مانی نو هر خبره به د چا مانی د الله ته چې هر خبره د لیډر مانی نو دا ته تاده د الله سره برابر کو الله سره برابر کو هر خبره مانی نو دا الله سره برابر والدي فلا تجعلوا لله اندادا نو مگر دوی تاسو دارنګي سورته انعام آیت نمبر 136 سورته انعام اتم سپارہ آیت نمبر 136 وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا وجعلوا لله او ګرځي دی الله لرا دا غنا چې پیدا کړی دی الله د فصلونو د سارونه نصیبان برخه الله لوم برخه وګرځي او د پاره د پولیسو دارانو برخه هغه لوم برخه ګرځي نو برابر کړل الله لهم په فصل کې برخه ورکی او خپل باباګانو لهم برخه نو الله هغه برابر کړل فقالوا هذا لله بزعمهم ور څنګه برابر بوزي فقالوا هذا لله بزعمهم دی وی دا د الله د دې په خیال د دې خیالداري هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا او دا زمونږ دي صدارو دا د باباګانو شو نو بالکل کوڑے غیلا کوڑے دیلا اوگے دیلا اوگے اللہ لا دا سے برابر تقسیمی فلا تجلو للہ اندادا نو مگر دوی اللہ لا فمثل اللہ بانی سوکو مگر دوی اللہ لا شریکان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناستو یو صحابی وی ما شاء اللہ وشئتا ما شاء اللہ وشئتا چې سستا خو خیو د پیس دا الله ماشاء الله وشیتا چې څخه خیدا الله او ستانو هغه بکینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپا شو او ویل غصه شو ودا سموایا بل قل ماشاء الله وحده دا سوه چې صرف د الله خو خیاغه بکیږي اجعلتنی لله ندا تازه الله سری صدر کړم نبی علیہ السلام دوره خیال ساتل دي او دا بډایګان چې خلک رخصتای نو دوی به توي د خدای د رسول پامان د خدای د رسول پامان نو الله او پیغمبر برابر کړل الله ول پیغمبر ول الله سری صدر کای لا تجعلوا لله ندان قرطبی دې د باس کی د شپې غلر علل او یو سړی وی لول الکلبو لا سورقنا ک سپینوي نو موږ بغلا شي وا وی دا د سپې الله سری صدر کو دغلانو خو الله بچ کړي خو په سبب د سپی باندې دا سول نه وای یا یو سړی وای دا سی وی چې لول المولاه لغرقنا کمانګې نه نو موږ بغرق شي وي نو دا بیا د بای ټکی دي کا عقیده دی و چې مانګي بچ کړو نو خو کافر دی نو دا بیا د بای ټکی دي دا څه بنوي ویره خو ډرایور زبردست طریقې سره بریکو لگاو کړه دا ډرایور نه نو موږ به تباوي کړه دا ډرایور نه نو موږ به سوي تباوي دا خبره غلطه ده دا بنوي
وګد باس کرتوی پدې ځای کوي فلا تجلوا لله اندادن مگر دوی الله لې صدر وانتم تعلمون او تاسو پويږئ خا قلمن یې لازمی معنا یادا وانتم تعلمون انه خالق لهذا الاشياء او تاسو ته خبر ده چې د مخ کې کارونه الله کړی دي نو چې د مخ کې کارونه خالق الله باندې و ظالمانو نو عبادت ولول نه کوي وانتم تعلمون انه لا ند له تاسو ته خبر ده چې الله لې صدر نشتا انه لا ند له منسكون وایي الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين د اولی سے دویم بابو پاغی کی اصل اعلان مرکزی مسئلہ هغه بیان شو پاغی پنځه دلائل اغام بیان شو اوس د خلکو د طرف نه یو اعتراض او داغي جواب چې ته مسله بیان کی نو دا تووي چې ستاده مسله به موږ منلې وا خدا ته د ځان نه جوړای تا سره په دې مسله څه دلیل نشته ته به دلیل ای اواز وای چې دا قران وام او دا الله د طرف نه وام خدا د الله د طرف نه نه دا ته د ځان نه جوړای نو لن جواب هغه دا دی چې زه د الله نه جوړوم نو زه انسانم نو تاسو هم انسانان یې نو ما په دې خپل مساله دا ویل چې عبادت بلنا یوازې د الله حق دی نه بل چانا او ما په دلایل ویل خبره به خمس بوتا کړه نو تاسو په خپل مسله چې وای چې نه عبادت حق د الله نه دی او بلنا ادبل چاوم کې دې شي بل چاته هم سړې بلنا کویل شي او आवाज وته کول شي په غایبانه امورو کې نو زئی تاسو په خپل دعوا داسې دلایل راړی لکه چې ما پیش کړل فاتو بصورت من مثله باندې پوښوي چې ز څنګه په خپل دعوا دلایل وام نو تاسو ناران شي او په خپل دعوا سو وای دلایل وای نو تر قیامت به مونږ وای تر قیامت نو ورته ځان تیار کینو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا او کئی تاسو فی ریبن پشاک کے مما داغنا وَإِن كُنتُمْ مخکسوی ذالک الکتاب لا ریب فیہ پدی کی خوشک نشتے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ ذاب الفرض محال کتاسو شک کوئی پدی کی خونک نشتے شک خو کتک آئینو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ او کئی تاسو پشاک کے مما داغ کتاب نام مما اس دې سره ولګو داغ مسلینا یا ایها الناس عبدونا لدین تاسو په شک کې وین کنتم فی ریب او کئی تاسو په شک کې مما داغ مسلینا چا مسلا یا ایها الناس عبدوا ربکم کدین په شک کې
مما داغنا نزلنا علی عبدنا چرا لګل زمونږه په خپل باندې باندې چرا لګل زمونږ په خپل باندې په باندې هم را لګل دي فاتو بسورۃ من مثله فاتو بسورۃ من مثله نو پیش کی تاسو یو سورۃ من مثله فاتو بسورۃ نو پیش کی تاسو یو سورۃ من مثله د دې قران غونته من مثله معنا د دې قران غونته څه مطلب عربی کی چې دې څنګه عربي دا نو دا سه تاسو په عربی کې پیش کړي نو دا چلن خو یوازې عربیانو ته شو او عجمو ته نشو ځکه موږ په عربی پوېګو نه نو موږ ته څنګه و چې عربی کې کتاب جوړ کړي نه مثلیت نه مراد من مثله پشان د په دلیل ویلو کې په خپل مدعا من مثله لکه څنګه چې قران په خپل مدعا باندې او په خپل مسله دلیل وای او خپل مسله هغه باندې د عقل دلیل موي او د نقل پیوم وای او د نقل پیوم وای د وحی پیوم وای هر قسمه دلیل په خپل مسله سکی پیش کی او مسله بالکل مدلل او کلک کی تاسو ناران شي په خپل مسله چې د قران خلاف کومه مسله ذکر کوي نو پاغي خو یو دلیل راوړی کنه عقلی نقلی وحی فاتو بسورتن پیش کی تاسو یو سورت مم مثله پشان د قران په دلیل ویلو کې په خپل مسله چې دې پشانتی ګورم دیو معنا فاتو بسورتن پیش کی تاسو یو سورت مم مثله د نبی علی السلام غوندې سړی نام مم مثله د نبی علی السلام غوندې سړی نام چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه نالسته دي او لستل په مدرسه او په جماعت کې نه دي کړي سکول ته نه تله مدرسې ته نه تله او دا سه عجیب بیان کوي تاسو دا سه نالسته وګورئ چې دا سه بیان کوي ځا فاتو بسورتن پیش کی تاسو سورت مم مثله د داسو غونته نالستی سړی نام چاول لستل نه دي کړي دا په نبی علیہ السلام کې کمالو نو لستل په نبی علیہ السلام کې سو کمالو دا سه د نالستی پیش کئی نشی پیش کولے عبدنا ذکر کو مما نزلنا علی عبدنا مخکې ویلو چې عبدیت لوی درجه ده الله په دربار کې عاجزی او د الله بنده کېدل دا ډیره لوی درجه ده وړه درجه نه ده ډیره لوی درجه ده او کار چې په دنیا کې شوی دی د دین کار چې چا کړی دی نو هغه د عبدیت په ذریعہ کړی دی د سلطنت په ذریعہ نه د دین کار هغه په عبدیت شوی دی په عاجزۍ او د الله په بنده کېدو باندې په سلطنت او په بادشاہي نه دی شوی سلطنت باندې نه دی شوی د دې وجنه نبی رسول الله والسلام یو ورځ ناستو نبی علیہ السلام یو ورځ ناستو جبرائیل علیہ السلام وسره فرشتہ رااله د دن قد والا هغه وته ویل چې تعالی مونږه نبوت سره عبدیت درکو او کو سلطنت د نبوت سره نبوت د تملاو دی نو نبوت سره عبدیت درکو او کو سلطنت لکه چې سليمان او داوود لوم ور کړو نبی علیہ السلام غلی شو جبرائیل علیہ السلام ورته لاس کاته کدا سي لاس یو تخکته وو په داسې په کته باندې نبی علیہ السلام پوښتنه چې د کتهواله دی عبدیت او عاجزی دی نبی علیہ السلام ته عبدیت می پکار دی سلطنت نبی علیہ السلام له مکه کې ورکاو خلکو وی بادشاہ بدی کو مسله وکا خود بادشاہ سره مسله نه کیږي کوم صحابه یا تابعینو یا بادشاہ انبیاء کرامو هغه د بادشاہ سره د دین کار کړی دی نو د سلطنت د وجه نه کړي دا پاغي کې عبدیت زیاتو پاغي کې عبدیت زیاتو اې د عبدیت د وجه کار کړی دی یوا عبدیت کې رابطي دا الله سره رابطي او په سلطنت کې ضابطي شاپور شه رحم الله مثال وی
لکه زوام چې په بړک بړک مخاندي ککم کس او خاندل نو سپېړه وته وباسم دا ثابته ده او سلطنت ته او دوی موام چې ککم په بړک بړک او خاندل نو د مخ نور به کم شي دا رابطه ده اوس دا عاجزی ده نو سلطنت سره کار نه کیږي عبدیت سره کیږي ولی کزوان سپېړه به وباسم نو چې زیم نو ته نه خاندې او چې زلال شم نو بیا به خاندې نو کارونه شو او چې رابطه ای چې ته وای کړي او خاندل نمخ نور به کم شي نو که زیم او کنیم نو بیا نه خاندې نو کار پر رابطه کیږي په ضابطه نه کیږي دومره ها دانه چې ضابطه ضروری نه ده ضابطه ضروری ده خو اصل شی رابطه ده نو اصل عبدیت ته په عاجزه سره کار شوی دی په بنده کېدو سره عبدیت دا ضروری چیز دی کوم عالمانو نه چې الله رب العزت د دین کار اغسته دی او په عالم کې د دین کار کړی دی هغه عاجزان خواران ډیر عاجزان سادهګان شیخ الهند رحمه الله لګیاو او هغه آسانو تا وانډه کولا بوسی وتا چول واخی وتا چول سړی راغی ورته وی شیخ الهند سے ملنا ہے وی شیخ الهند سره ملاویګم شیخ الهند رحمه الله لاسونو سندل صفائی کړل دی خواراغه وی اگر محمود چاہیے تو حاضر ہے اگر شیخ الہند دیکھنا ہو تو اور جگہ دیکھیے شیخ الہند رحمہ اللہ عنہ محمود الحسن وی اگر محمود چاہیے تو حاضر ہے اگر شیخ الہند چاہیے تو اور جگہ چلے جاؤ دا سے عاجز خلقو دارنگی دا تبلیغ د تحریک مشر مولانا محمد الیاس رحمه الله سوانح داغو ګورا انتهایی عاجز خویا وای چې په خلکو کې روانو پته باندې لګیدا چې امید کومولا بالکل عاجز تبا دارنګي نور عالمان مولانا حسین علی نور الله مرقده زمونږ د استادانو استاد هغه پیندای شي خو له یو ورځ جرابي په تحفه کې وړي جرابي ولوړې تحفه کې ان هغه پا جرابو کې او بو وکړي اپاشي وکړه او به وکړي پټي تلاړه د شپې نو پای کې ګرځیدو ارث سره د خټو ښاش په ټوله وی چراغه یا جرابي وي استه وی چې غلام خان کې درګیا پیندای شیخ یاد کا جو غلام اللہ سے شو ایب جرابی و تویستی ہوتا ہے چاہاں وہ آپ کے جوتے تو خراب ہو گئے دانا چی اگر جرابی پی جندلی نا خواغا نازولتیا نا برداشت کولا شیخ دا پنجبیر رحمہ اللہ ور سرناس و سبقی ہوتا ہے شیخ سے وی چه مازان سنبال کرو دا جمعی رضو اسپینی جامع میں اغسطے وی ناس تو ما در آتا سبق وی ہدایہ راتا ویلا سبق راتوي وی خار رالی سبق راتو مو په ما را لړکې داسې وی خار رالی په ما را غورځي خار رالی په ما را غورځي وی زما دړنه یو خدای خبر ده خو سویل نه شمه وی چې بل راسو وی راتوي چې پرون په سبق پوښې وی ما چې زه پرون په سبق څه پوښې تا ما جامع خاکول زه پرون په سبق پوښم ما ته وی چې دا مې د خاکول په زوره چې ته جامع سنبالای کې ته د دین کار کوي د دین کار به کول غواړي ته به ځانه چا پیره ګرځي د دین کار به کول غواړي نو دا د دین کار اپ عاجزای باندې شوی دی ابوي پټکی کې یو طرف ته کورکمانو دې ځکه به ځان سره غوټه کړو پټکی کې حسین رحمه الله کورکمان به ځان سره غوټه کړو او پیاز به سره بل طرف ته پیاز وو یوي به کول پوخانو باندې یوي په پټکی کې به یوي کولا شاګردانو ورپسې لوټي ماتولې د پنجاب غټي غټي لوټي د سادین اب اور په شاګردانو ماتولې د سورته بقره خلاصه به ویلا سبق په وتوم وی شاته نه لوټي ماتولې او یو به کول روان وو سبق په وی دا څه خلکو د دین کار کړی دی شیخ سید پنځپیر رحم الله تاریخ وګورا انو سمت الدورر چې لیکه انو یو طرف ته د مدرسې دیوال وی او بل طرف ته سمت الدورر لیکه لړنو ترکان ته ګټه او خټه برابر کړل نو دې طرف ته راغې نو په پرچو باندې لیکل شروع کړل
پرچو باندې ویلیکل شروع کړل مشران شاګردانی چې دي دا غي نه تاسو کا وي موږ لړ پوښ کړل په دې مدرسه باندې دا مدرسه چې جوړوله نو یو ورځ بخور لاغه ناغه په یو طرف وړله موږ ته به وی چې دې غاړې وته د شګو پول جوړ کړي نو موږ ته یوې غاړې شګو پول جوړ کړو نو بل په شکال کې خور رس خور لازم نو بل بخور لاغه ناغه په بل طرف وړه وی بل به راته چې په بل طرف جوړ کړي وېدا موږ سو زل روانه کړي جوړه کړي دا خور به وړله موږ به جوړوله او اسبه سماجیګری کې وی چې راځي وی روان میکړو وی چې دا شګه د دې ځای نه هغه ځای ته کوي وی هغه ځای ته کمبل راز وی چې دا ځای خنه د دې ځای نه هغه ځای ته وړي وی بل ګټ ته را باندې وړله دای عادت کول چې عادیت سره کار کیږي نازولتیا سره کار نه کیږي نو عاد دینا فاتو بسورا مما نزلنا علی عبدنا چراله ګره مونږه په خپل باندې فاتو بسورا پیش کی تاسو یو سورات دلته وای یو سورات وای تاسو له قران وګورئ سورۃ هود 12 سپارہ سورۃ هود دا آیات په غنو ځایونو کې راځي بس دې ځای به وام هغه ځای به حل بیا آیت نمبر 38 نا سورۃ هود 12 سپارے اولانه پانا دا آیت نمبر 13 دیار لسم ام یقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات دای وای ځانه جوړ کو ام یقولون افترا ویسا شیخ سے وہی ام یقولون افترا اچھا کہتے ہیں کہ گڑ لیا خا دای داوی چې دا قران د ځانه جوړی نو کول ورته وایا فاتو بعشر سورین راوړی تاسو لسورتنا د دې قران غونته مفتریاتن چې ځان نه جوړ کړی شوی ځای کنه رانی کنه یو لسورتنا راړی سو لس دې ځای تعالی سوی واپس لګلاړ شي سورۃ یونس ته یو لسمه سپارہ سورۃ یونس آیت نمبر 38 اته درشم ام یقولون افتراه قل ورتوا فاتو بسورہ راوړی تاسو یو سورہ یو ورپسې سوی بسورۃ مثله یو سورۃ د دې غونته من پکشته ها سورۃ بقرہ اوس خپل ځای وګورئ فاتو بسورۃ من مثله راوړی تاسو یو سورۃ د دې غونتا خو مینه پکې راړو فرق څه دی یاره درې اتونه دي درې واړو کې سنا څه فرق دی ګورا شیخ سید پنځپیر وای مدذل الله العلی فیصل وجه داوا چې وتوی لس سورتونه راړي نو دا قبیله لسوي قریشو کې لس قبیله وي نو هر یو تن یو اره قبیله یو سورت څه کوي راړي او بیا ورته یو راوړي ویزه خیر دی کلس نشي راړي هر یو قبیله یو نو ټول راجمع شي او یو څه کوي جوړ کوي شیخ سید ویساوی مدذل الله العلی بیاواله ورته ویل سورتونه راړي قبیله لسوي نو یې سره راوړي لس نو دوی یارجی لس سو لس یاره لس خو ډیر زیات دي کنه نو قران سورۃ یونس کې وته وي بسورۃ مثله یو راوړی خو چې بالکل قران په شانتی اس فرق پکې نه من پکې نشته کنه چې بالکل قران په شانتی چې اس فرق پکې نه نو درم دوی ګوره جی کنه یو ټماټری مرچکی پیازی او غوخی خو چې یو خزای په خکی نو یو شان مزه کوي چې بل خزای په خکی نو بل شان څه کوي مزه کوي ګوره د یوې خزای د بل خزای په کټوای کې فرق کې دی شي نو یو مصنف کتاب لیکي بل مصنف لیکي اگر که مضمون سی یوي خصنا فرق به پکې وي نو قران ورته وی سورته بقره کې فاتو بسورۃ من مثله ذا خیر دی ذا راوړی تاسو یو سورات ذا چې سنا سو خود دی پشانتی یا خو په خپل مسله دلیل عقلی پیش کړي اول خو سورۃ یونس کې وی درې واړه دلایل پیش کړي عقلی نقلی وحی هر قسمه دلیل پیش کړي بقره کې وی ځکه هر قسمه نشي پیش کوله یو قسم خو څه کوي پیش کوي یا عقلی یا وحی یا نقلی یو قسم خو پیش کوي کنه
صحیح شو دا درې آیاتونه خو حل شو کنه نو اوس نتیجه یار بل ورګه سورت جی ډیر ده کنه سورت څه دی ډیر ده سورت څه دی ډیر ګور سورت خو سورت بقره هم ده او سورت کوثر هم ده نو سورت خو سورت بویا سورت خو سورت بویا نو سورت تور کې وته سوې وښتمه سپارا سورت تور چونتیس نمبر آیات سالور دیرشم فَأَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ آی دی وای چې دا ځانه جوړای نه نه د ایمان نشته دا ځکه دا خبرې کوي فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ پیش دي کې دی بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ یو خبره د قرآن غونته زمړه صورت پرې دوی داس یو جمله د قرآن په شان ذکر کوي چې هغه کې اس اختلافات نوي فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ پیش کی تاسو بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ یو خبره د قرآن غونته ان کانوا صادقین پیش دی کی دی فَلْيَأْتُوا پیش دی کی دی بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ یو خبره د قرآن غونته ان کانوا صادقین کوي دی رښتینی نو پیش بکی نتیجه سورۃ بنی اسرائیل پنځمه سپاره سورۃ بنی اسرائیل دا نتیجه د ټولو چیلنجونو آیت نمبر 88 اتاتیم قول ورته وایا تاسو خلا تاسو یې هغه ماماګان هم ځان سره یوځای کوي پیریان ماماګان هغه هم ځان سره یوځای کوي قول ورته وایا لا ان اجتماعت الانس والجن کراجم شي انسانان او پیریان اتفاق کی گول میں اس کانفرنس کی اعلی پدې خبره باندې ایاتو بمثل هذا القران چې دې پیش کی د دې قران غونته کې نو لا یاتون بمثله دې نشي پیش کوله د دې قران غونده ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر کوي زنه د دینا د پاره د زنو امدادیان اگر کدیو بل امداد کوي خودی قران غونده پیش کوله نشي پیش کوله نفاتو بسورۃ مثلی من مثلی الله وای که سو کوئی چې دی جوړ کړی او کې دی شي ختم شوی کدی دا قران په شانتی کتاب سی جوړ کړی او هغه په زمانه په 13 باندې څه شوی ختم شوی نو نه کچرتا کې دی جوړ کړی نو دی به د سروپ ابولی کړي دی با د سروپ ابولی کړي ځکه قرآن مجید مقابله چا نه دا کړي نو تر دې وخت څه دی پاتې دی کنه او هو مړه تاسو سره ودی جوړې د دې وخت پورې څه شو پاتې شو نو کچرتا د قرآن مقابل کی کتاب جوړ کړي نو به د قرآن ناولا وې کنه نو په کار دې چې هغه بیا پاتې وې کنه په کار دې چې هغه پاتې وې خو جوړولې د قرآن غوندي کتاب هغه جوړ کړم نه دی جوړولم نشي فاتو بسورۃ من مثلی دا د نبی علیہ السلام معجزه ده د نبی علیہ السلام صدا معجزه او د نبی علیہ السلام معجزه ده تر قیامت دا هر پیغمبر معجزه هغه سره ختم شوی ده او د نبی علیہ السلام معجزه تر قیامت باقی پاتې ده او چې په کوم دور کې د سشي چرچاوا د سشي سوا چرچاوا نو اک شانت معجزه الله پیغمبر لور کړی دا ګوره یو خبره وکوم فکر وکوي د عیسی علی السلام په دور کې د ډاکټرای چرچاوا نو اغله الله داسې ډاکټري ورکړه چې ډاکټران د کومي بیمارونو الله علاجو نو اخ کا علاج چا کو عیسی علی السلام د موسی علی السلام په وخت کې د جادو چرچاوا نو الله ولا داسې معجزه ورکړه چې جادوی مخه ته ټول فیل شو د نبی علی السلام په وخت کې د فصاحت او د بلاغت چرچاوا شعرونه به خلکو ډیر خولي